پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو لمانځه فضیلت بیان کړی ده. وایي کوم انسان چې دغه لمونځ وکړي الله تعالی په جنت کې یو کور ورته جوړ کړي. هغه لمونځ کوم ده په تفصیل درته بیانوم. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر خوش صحابي ده. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا روایت نقل کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين. و چې کوم انسان د چاشت 2 رکعات لمونځ وکړي دا سړی به الله تعالی په غافل خلکو کې نشماري. د چاشت اصل بنیادی دا خبره په ذهن کې کښینوئ. چاشت کوم وخت ده؟ یو دا د سحر لمونځ، بیا راځي د اشراق وخت. اشراق وخت چې کله لمر سترګه راوخیږي هغې نه 15 منټ بعد 10 منټ بعد شروع کیږي او په دې تقریبا 1.5 غنټه 1 غنټه 2 غنټې بعد دا د چاشت وخت شروع کیږي. دا هغه وخت چې په هغه وخت کې خلک دکانو ته ځي، لمر سترګه ښه راچږه شوې وي او ورځ ګرمه شي او خلک دکان ته ځي یا ځینې دکان ته تللی هم وي، نو هغه وخت ته د چاشت وخت. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک 2 رکعته د چاشت وکړي دا انسان نوم به په غافلینو کې نه شمارل کېږي. او چې کوم انسان 4 رکعته وکړي د دغه انسان نوم به الله تعالی په عابدینو کې ولیکي چې دا عبادت ګزاره ده. او دغه رنګې چې کوم سړی 6 رکعته وکړي نو د دغه هم ځان ته فضیلت پیغمبر علیه السلام بیان کړی ده. او چې کوم 8 رکعته وکړي د دې هم فضیلت بیان کړی ده. او آخري چې کوم زه تاسو ته بیانوم چې الله تعالی په هغه باندې په جنت کې کور ورکوي ادا ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم انسان د چاشت 12 رکعته وکړي بیا څه فرمایي بنى الله له بیتا فی الجنه، الله تعالی په جنت کې یو کور ورته جوړ کړي. نو په کار ده چې موږ تاسې د چاشت د لمانځه اهتمام. الحمدلله مرکز کې په مدرسو کې د دغو اهتمام کیږي او بیا خصوصا تبلیغي مراکز په دا کې هم د دې اهتمام وي. نو چې کوم انسان سره وخت وي هغه د 12 رکعاته کوي، پانه مصروفیات وي ورسره 8 رکعاته دی کوي، 6 دی کوي، 4 دی کوي، 2 دی کوي، کم از کم 2 رکعاته خو دی کوي. چې 2 رکعاته وشي هغه هم دومره زیات فضیلت ته چې الله تعالی دی په غافل خلکو کې نه شماروي. نو دا د چاشت د لمانځه فضیلت. الله تعالی دې موږ تاسې ټولو ته دا فضیلتونه را نصیب کړي.